زه تږی کېږم په ژوند کې ګام په ګام خالقه تر مور ګډک ساته زما د برخې جام خالقه د تباهۍ نه وړاندې سم که زما قام خالقه غاښ چې ترې واخلې بیا به څه کړي په بادام خالقه ته ښه خبر یې ښه پوهېږې کوې پام خالقه زه نه پوهېږم د ژوند په انتظام خالقه چې د راکړې مرتبه ده د الهام خالقه خپل خاص بنده دې کړمه فکر مې کړه عام خالقه بغیر له ځانه مې هر چاته غړی دنګه لره زما دا ذهن د بل چا مه کړې غلام خالقه او پرون تندي سترګې په لار یم د قیامت ورځې ته پرون تندي سترګې په لار یم د قیامت ورځې ته نور کتی نشم د وګړو قتل عام خالقه دا د مانو سمندرونه دې له کمې راوړل ای اباسینا سخنوره د کلام خالقه. السلام علیکم. د قلمکار سره زه یم ډاکټر اباسین یوسفزی. تاسو ته هرکلی وایم هیله ده چې تېره هفته به ښه تېره شوي الله دې وکړي چې راتلونکي هم ښه تېره شي. قلمکار یو داسې خپرونه ده چې په دې کې هر ځل موږ ستاسو دپاره یوه نوې موضوع او نوي میلمانه راولو. زموږ د نن موضوع اول ښکاره کوم د هغې نه پس به بیا د میلمنو پیژنګلو کوو. د نن موضوع ده ځوان کل زلمی کل. ځوانان څه دي د ځوانانو کردار څه دی. خلک وایي چې ځوانان چې دي هغه د سبا بوزغلی دی. څوک وایي چې ځوانان د قام مټي دي. څوک وایي چې ځوانان د قام روښانه سباون دی. نو راځئ چې د خپلو ځوانانو ننداره وکړو چې زموږ ځوانان چرته دي څه کوي او د هغوی د مورال معیار څه دی. د دې نه وړاندې به د خیبر افریدي صاحب یو نظم دی چې هغه د زلمو په نوم کړی دی. دغه نظم تاسو ته وړاندې کوم بیا راځو او د میلمنو سره ستاسو پیژنګلو کوو. زلمو ته خیبر افریدی فرمایي د قام زلمی دي د قام لاسونه د قام زلمی دي د قام غوږونه د قام زلمی خو د قام نظر دی. زلمی چې پوی وي پوی وي قامونه. زلمی چې پوها په ننګ و نام وي ولس خوشحاله په هر یو ګام وي. د قام زلمی وي د قام لښکرې د قام زلمی وي د قام وزرې. زلمی چې چست وي تعلیم یافته وي شګې د قام وي بیا ملغلرې. زلمی په ژوند کې همیش جهاد کا د قام د پاره حاصل مراد کا. د قام زلمی چې پوی او توانا وي د قام روانه بیا ارتقا وي قام به روان وي بیا مخ په بره. د قام زلمی چې پوی او دانا وي. د قام زلمی خو د قام دولت دی. د قام زلمی خو د قام طاقت دی. زلمی چې کله مانده او خوار وي زلمی چې کله په بده لار وي تعلیم چې نه وي د قام زلمو کې هغه قامونه په خوارۍ خوار وي. زور د زلمو وي زور د قامونو تور د زلمو وي تور د قامونو. علم یو نمر دی علم رڼا ده علم د پوهه علم کیمیا ده علم دولت دی علم صحت دی علم د هر رنځ خوږه دوا ده. زلمی د قام چې کله پوهان وي قام به مخرونه په مخ روان وي. زلمی چې روغ وي روغ یې صحت وي د قام په تن کې هله طاقت وي. زلمی چې پوها او هنرمند وي قام ته حاصله بیا معرفت وي. زلمی چې لټ وي یا نشیان وي ولس په ژوند کې خوار او حیران وي. زلمی چې جګ وي ښه دماغ وي مالیار چې ښه وي تازه باغ وي. د زلمو فکر چې وي روښانه قام وي بل یې چراغ وي. د قام تقدیر خو بدل زلمی کا خیبره توره تل میړني کا. هیله ده چې د نظم مضمون او د نظم فکر به ستاسو خوښ شوی. د دې نظم بنیاد چې مونږ کېښو نو مونږ غواړو چې داسې یو څو بیدار زلمي زمونږ سره چې په دې بحث وکړو او زمونږ سره نن یو ډېر بیدار زلمی چې د کوهاټ د سیمې سره تعلق لري. دا زلمی چې دی د یوت لیډر دی ډېر متحرک زلمی دی او د دې نه علاوه په یوت پارلیمنټ کې هم پاتې دی. د ځوانانو د هلو ځلو دپاره ډېر هر وخت چمتو او بیدار. ښاغلی سلمان خان ستړی مه شئ. مهرباني جي هر کله راشئ. تھینک یو. زمونږ دویمه میلمنه چې ده نو دا د نهم کلاس طالب علم ده. یعنې ګورئ پرایډ ته ګورئ
چې هغې تر اوسه پورې په کراټې کې په قومي سطح ځان ښکاره کړی دی او د KP ګولډ هم ګټلی دی، خیبر پښتونخوا ګولډ یې ګټلی دی، د وومن رایټس دپاره یو تکړه اکټیویسټه ده. د هغې نه علاوه اوس نن سبا په اسلامک انټرنیشنل حیات آباد پېښور کې سبق وایي. محترمه لایبه ظهیر، ستړې مشې لور. سلمان صاحب، تاسو څه ګڼئ چې زمونږ زلمی کل چې کوم زمونږ په وطن کې موجود دی، دوی په خپل معیار باندې څومره پوره دي؟ یعنې ستاسو چې کوم سوچ دی چې ځوان کل به قام له څه کوي، یا تاسو تر اوسه پورې دا کم ځوانان وینئ، نو تاسو څه ګڼئ چې ریکوایرډ یعنې غوښتنه زمونږ څه ده غوښتنه، او د هغې نه علاوه هغوی په کوم معیار ولاړ دي؟ سر ما په خیال کوم د زلمو کې پوټینشل پکار ده، کوم پوټینشل شته مو زلمو کې، هغه صحیح طریقې باندې نه ده یوټیلایز شوی. هغه مو ولا کوم زلمی دي هغې کې ډېر وجوهات دي. مو ولا کوم زلمی دي هغه دې وخت کې یو کنفیوز دي، یو سوسایټي کې پوهیږي نه چې موږ کوم اړخ ته روان یو، څه ډایرکشن یې نشته. او څرنګې تاسو دا کوم ښایسته شعرونه ولولو، دې کې دا ښیي چې قوم زلمي د مټو باندې جوړیږي یا زلمي د قوم بنیاد وي فیوچر مستقبل دپاره. نو دغه شان دی که دا زلمی صحیح ډایرکشن ورته ویر نه کول شي، نو دا به دی وله فیوچر انفارچونیټلی زمونږ قوم وله به ډېر یو ګلومي فیوچر به وي، ډېر یو تیارې وله به فیوچر وي. او نه یوازې د دغه زلمو بلکې د قوم مستقبل به ورسره بالکل جی بالکل مستقبل خو به افیکټ کیږي 100%. او دا یو ډیر جی د خطرې نشانی ده، مو ته پکار ده دې بارے کې څه وکړو. لایبه ظهیر جی څنګه دا دومره په دې وړوکي عمر کې دومره کامیابۍ دې څنګه واخیستې، څوک دې د نظره نه کي؟ نه، اصل کې خبر دا چې تاسو کله یو څیز ته روزئ نو ستاسو سوسایټي تاسو ډېر زیات افیکټ کیږي، تاسو خپل سوسایټي نه ډېر څه زده کوئ. او کله زه راتلم کراټې سایټ نو ډېر یو ډفرنټ خبره وه. فرسټ اف اول زما فیملی لپاره چې یو جینۍ څنګه کراټو کې ځي، مطلب پرېږدی دا واپس کې راسه کوي. نو زما پیرنټس تھینک گاډ ما ډېر زیات سپورټ کړي، ډېر زیات سپورټیو دي. نو ای زه سپورټ کوم او وي نه جینۍ د نو څه وشو کراټو کې تللی شي. ایون زه دا نه یم چې صرف کراټو کې خلک لاړ شي، یو کم سپورټس کې زما خیال دی چې کم څنګه یوت دی دی صرف دې ټایم کې دی نه سټډي کیږي او نه یو سپورټس کې روان دي، دی یو ډفرنټ یو بل وی باندې روان دي چې خلک وسوي. نو ما ته لګي چې تاسو څه اوکې نو اکه خلک وراشي بیا وي چې دا خو زما خپل دی یا دا خو زما څوک دی. نو زه غواړم چې څنګه کم یوت دی څنګه کم روان فیوچر دی صرف په سبق کې لاړ نشي، دی په سپورټس کې څنګه اوس تاسو وګورئ بهر ملک کم چاینا دا جاپان دی په سپورټس کې مخکې دي. نو دې لاسه دی نو مطلب اوورال مخکې چاینا کې خو داسې وړوکي جینۍ به د دومره اوږدې ټریلر به روانې د هغې نه راکوزه شي، یوازې پکې ناست دی، یوازې چلوي، جی ایگزیکټلی کارخانو کې بلا کارونه کوي. ما کتلي په خپلو سترګو. جی نو همدغه خبره ده که نه چې کله صرف دا نه چې سټډي کې مخکې لاړ شي، سپورټس هم یې سره کنټینیو ځان ساتئ. هسې دا سپورټس چې دي که نه جینکۍ چې سپورټس کوي نو خلک ورته دا نه وایي چې یاره دا څه هسې بېکاره لګیا یې او وخت ضایع کوې خپله. نو دا اوس زه جو KPK ماحول کې لوی شوې یم، نو دلته خو ډېر زیات ایون زه کوم ځای کې کوم حیدرآباد سپورټس کمپلیکس هلته صرف ایز یو جینۍ یم سټارټ نه، جینۍ راشي یو هفتې کې واپس لاړه شي. ډېر چې خلک زه کله راغلم نو ما ته خپل مطلب ما څوک ناست وو، ایون ټیچرز هم ډېر وو، ای وی لای ودا کراټې پرېږدې مې ته څه جوړ کې بیا دا خو سبق کې مخکې لاړه شه سبق نو ما ورته ویل زه خو سبق نه پرېږدم، ما خو سبق نه دی پرېښی، خو ای سر زه کراټې هم کوم. دې لاسه چې اوس دې ټایم کې موږ ته سیلف ډیفینس ډېر ضروري دی. موږ دا نه یم چې خراب کسان دي، موږ سره خراب کسان هم دي، ښه کسان هم شته، خو خراب لږ ډېر دي. ښه جی، سلمان خان تاسو تر اوسه پورې چې څه اکټیویټیز د یوت دپاره کړي نو هغه څه دي
مطلب څه داسې کړي چې په هغې باندې مونږ ووایو چې یاره یوت ته ښېګړه رسېدلې ده یا رسېدی شي یا تاسو په مستقبل کې څه منصوبې لرئ؟ جی ما خو ډېر یو وړوکې غوندې کې رول ادا کړی ده. څرنګې تاسو ته ما وویل چې جی یوت پارلیمنټ کې هم هغې کې مو دا کوشش کړی و چې دا فار ایگزامپل دا فاټه والا کوم انضمام وشو زه تقریبا 2012 کې یوت پارلیمنټ کې وم. دا هغه وخت زه وم او ما سره 2-3 نور ټرایبل ملګري زه صرف سیټلډ علاقې نه وم. هغه وخت مو دا شی پیش کړی و او دا شی بیا هغه وخت والا کوم حکومت و هغو ته مو مخکې دا شی کېښود چې یاره جي مو غواړو چې دا دې طریقې باندې دا انضمام وشي چې دا فاټه والا کوم خلک دي هغه هم هیومینټي په هغې کې دایرې کې راشي. او جی حق ولري. او جی نو هغه شی مو دې غړې نه ما او دغه تاسو خبره یاد ساتئ یو وخت داسې اوس خو لږ ډېر د ترقۍ سفر روان شو په دې قبایلي سیمه کې سکولونه کالجونه هسپتالونه سړکونه ګیس بجلی دا ټول څیزونه د نشت برابر وو. اول وونه او که ونو بالکل د نشت برابر. نو اوس چې کله ضلع شوې نو لږ ډېر به هغې هم د نورو وطنونو سره د نورو قامونو سره سیالي وکړی شي. جی 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 نو یو خو مو د فاټه حوالې سره وکړو. بیا هغې نه پس جي دا 2013 کې غالبا د پاکستان تحریک انصاف والا یوت ونګ ده جی هغې کې ما مشر ورور و زه هم هغې والا هغه خو پکې افیشلی اندراج و. نو هغې ورکې یو دا یو واچوئ چې یو برین چایلډ و هغې والا چې یاره دا نن سبا تاسو که اورئ د حکومت نوی شی شروع کړی کامیاب جوان دا هغې یو خپل سوچ سره شروع کړی و. هغه مو سره نور ملګري وو. ما خو ورکې ډېر وړوکې غوندې کې پاټ و خو هغه مو دا هغې سره کړی و چې جي دې کې به حکومت طرف نه به لون ملویږي یوت ته یوت به بیا هغې نه فایده ویچتوي انټرپرینیورل سکلز به ورته ملویږي او ټریننګ سینټرز به خلاصیږي. اوس ریسنټلی مو پرایم منسټر صاحب دا شی شروع کړو او دا مغه یوت ونګ په انیشیټیو باندې دا شی راواخیستو او په حکومت کې امپلیمنٹ کړو. دا یو ډېر ښه انیشیټیو ده. دې کې تقریبا 100 ارب والا لونز هغه کېږي. هغې نه علاوه ټیکنیکل ټریننګ سینټرز دي. لکه جی نن سبا پرابلم دا ده مو یوت هغې کې یوت کې نه مو قوم کې دا پرابلم ده چې مو پروفیشنل نه یو. مو هر یو کار ډېر داسې یو ورډ ده بالکل جوګاړ لګو. سلمان صاحب خبرې جاري ساتو. ګرانو کتونکو وخت شوی دی د دمې یوه لنډه شاندمه کوو بیرته راځو. ښه جي لایبه ظهیر شهزادګۍ د دې لوبو څه فایده ده؟ دا خو د خلکو ډېر وخت ضایع کوي. مطلب دی چې ټول ورځ په ګراونډ کې تېره کړي او یا ټول ورځ په جیم کې تېره کړي. دا خو بلا وخت ضایع کېږي. سټوډنټس دا افورډ کولی شي؟ نه جی ټایم مینج کول فرسټ اف آل ټایم خلک څنګه مینج کړي. ای سره خلک دا صرف نه چې خلک دې کې مخکې لاړ شي. هر جنه کې مخکې هر لیک دې کې مخکې نه تلل غواړي. منټلی او فزیکلی دې خلک ډېر زیات فرش شي. زه پخپله کله زموږ پیپرز یا څه ډپریشن هسې خلک وشي نو زه کله کلاس لاړ شم نو هلته एकदम موږ فرش شو. نو صرف دا نه چې کراټو کې ټایم ویسټ کېږي. ای سره خلک منټلی او فزیکلی ډېر سترانګ شي. او چې څوک ووایي نو څنګه تسکین میلاویږي که نه چې کله وګټې ډېر زیات هغه مومنټ د جړای دی چې مطلب خلکه سترګې خوږ شي. زما اوس ریسنټلی سترګې خوږ شوی وه هغه اخ مې مات شوی و. نو هغه کله دومره ډېر ټایم مطلب دومره څیزونه وشي نه پس تاسو وګټئ نو خلک وي ما وکړ. نه خو دا کله چې څوک ګاډی چلی او یو ځل داسې وړوکی اکسیډنټ وکړي نو بیا یریږي بیا سم ګاډی نه شي چلولی. نو چې کله دغسې په ګیم کې څوک خوږ شي نو بیا یریږي نه بل ځل. نه جی زما خو پرسنلي زه تاسې یم چې کله زما لاس یا خپه مات شي ورکوي نو زما یره ختمه شي ورنه زما یره ختمه شي چې بس خو ته ټیک ده. نو ما ته د نور خلکو نشته پته خو نه دې کې داسې نه چې بس کاټو کوم لاس خپې ماتېږي. دې کې پراپر تاسو څیزونه اچي نو خپې لاسونه ډېر چانس باندې مات شي. کله کله چېرته په غلطۍ کې په خپله غلطۍ اکثر خپله غلطۍ ماندي. ټیک ده. ښه جي سلمان صاحب تاسو خبره کوله چې یاره یوت چې دی هغې دپاره څه انیشیټیوز روان دي یا څه کیدی شي یعنې کامیاب جوان چې دی
کامیاب جوان مونږ څنګه ګڼو چې یو ځوان به څنګه کامیابي هلته به کامیاب مونږ څنګه وایو چې دا کامیاب زلمی دی یا کامیاب جینۍ ده کامیاب هلک دی جی په سوسایټي په نظر باندې یا ما نه پرسنل جی په حقیقت ستاسو په ذاتي نظر زما ذاتی نظر باندې خو جی یو کامیاب جوان هغه وي چې کوم د خپل کور اول خیال ساتل شي او هغې نه پس د خپل معاشرې اول د خپل ګلۍ چولا د هغې نه پس د خپل کلی هغې نه پس د خپل ښار زه هغې سړي ته یم چې دا کامیاب ده او هغې کې چې تاسو د خپل کور خیال ساتئ نو هغې کې به لازمي خبره ده چې تاسو به د پیسې ګټنو ته به یو ذریعه به جوړوئ نن سبا مسله دا ده جي چې مو سوسایټي یو داسې ډایرکشن باندې روانه ده چې هغه پیسه یې مین ګول جوړ کړی ده هغې د لاسه څه کېږي جي چې هغو خپل ځان ته خو ګوري خو بل سړي ته نه ګوري بل خپل کلی ته نه ګوري خپل کام ته نه ګوري هغو کې احساس ختم شو سیلفلیسنس ورکې نشته سیلفشنس پکې رالو خودګرزه شو نو ما خپل دا خیال ده جي چې یو کامیاب ځوان به هغه وي چې کوم بل خلکو ته هم احساس لري خپل کلی ته احساس لري که هغه خپل معاشرې ته احساس لري نو سبا له به د هغې بچو دپاره به یو داسې انوایرمنټ جوړیږي چې هغو به پکې ډېر ښه طریقې باندې به اوسیدی شي او که څومره هم پیسې وګټي که څومره هم که ډېر هغه شي نو هغې نه به هېڅ څه حاصل نه شي یا به یو ټیمپرري شی وي بېشکه لایبه ظهیر یو پلیر یو سپورټسمین یو لوبغاړی خپل قوم له څه ورکولی شي څه فایده یي د هغه مطلب چې د ځان له ګیم وکړو خپل ځان له صحت جوړ کړو خپل ځان له اعصاب مضبوط کړه قوم ته یې څه ورکړه نه جی کله زه انشاءالله انټرنیشنل لیول ما لاړ شم نو ما سره زما فلایږي پاکستان نو خلک دا جینۍ پاکستان نه راغلی مطلب بهر ملک ته لګي چې پاکستان ډېر بیکورډ دی یا دلته نه خلک نه راځي نو زه ایت ته خول غواړم چې نه مطلب دلته څه دا نه چې زه فرسټ جینۍ ډېر تعلیم دی خو زه پاکستان دا ورکوم او بل دا چې زه اوس وومنز رایټ اکټیویسټ یم او دې سره زه زما یو خپل اکیډمي ده شي لیډز نوم باندې ده نو زه دې کې خلکو له ټریننګ په خپله ورکوم منټلي او فزیکلي ډېر جینکۍ ډپریس یي صرف جینکۍ نه هلکان هم نو زه د خلکو کورونو ته هم ځم چې چا پیرنټس نه مني چې دا سکول ته ونه ځي یا دا سپورټس ته نه ځي نو ای ته زه مطلب ووایم ای زه پې کړم چې اسلام کې موږ ته څه راکړي دي سپورټس بیا هم پرې دی اسلام کې موږ ته زموږ رایټ دی جینکو چې موږ ته سبق شته او ډېر خلک دا نه مني نو دا بیا خلک وي چې داسې نه دا ولې او سبق ورسره څنګه جاري ساتي سبق کې په کلاس کې څنګه په قابلانو جینکو کې که نه ایوریج کې که نه لاندې زه دا نه یم چې زه ټاپرس کې یم زه نارمل یم خو زه سټارټ نه ډېر بولډ وم نو دله ټیچر سره کله نوی ټیچر راشي نو دا وي دا خو ټاپره ده خو زه نارمل لیول کې نارمل یم صحیح ښه جي ګرانو کتونکو زمونږ یوه لړۍ ده په هغې کې مونږ یو کتاب هم تاسو سره معرفي کوو نو نن زمونږ سره چې کوم کتاب دی د دې نوم دی القا او دا لیکلی دی ښاغلي شفیع الرحمن سحر که هزار ځله خوله وینځمه په عطرو ستا نامه پې اخیسته بې ادبي ده چې ستا حسن له الفاظ مې پیدا نه کړه د سحر څه بې مطلبه شاعري ده القا تاسو وګورئ دا د سحر شفیع الرحمن سحر کتاب دی په دې کتاب کې دننه شاعري ده او ډېره ښه شاعري ده تاسو یې لوستلی شئ دې کې دننه یو انتخاب تاسو ته وړاندې کوم څوک که د یار ښکلي ښایست حسن جمال ته ګوري نو خامخا به هم زما د عشق کمال ته ګوري د بېوسۍ په جامو پټ وم ما ونه پیژنده زر په جړا شوه چې زما دې داسې حال ته ګوري او یا خو د چا په تماشه دی یا یې زړه خفه دی دا یو پاگل د ډېره وخته دی دیوال ته ګوري
او خپل ماشومتوب ورته ور یاد شو، هسې غرې ونیو، د بڼ د توت په یوه څانګه ځوړن ټال ته ګوري او وایي چې دا مې نظر ماته د نظره نشم، په آینه کې چې د غونډې ځنې خال ته ګوري او پخوا به اصل نسب وکتو نو خپل به یې کو. اوس هغه وخت دی، اوس هغه وخت نه دی ملګرو، خلک مال ته ګوري. ستاسو دا خبرې تصدیق یې پکې وکړو چې اوس خلک په پیسو باندې مینیږي او په صلاحیتونو باندې ډېر کم مینیږي او مقصد صرف پیسه ګټل ګرځېدلي دي. زمونږ یوت چې دی نو دې کې ډېر داسې دي چې هغوی خواران اعلی تعلیم نشي حاصلولی. لکه تعلیم چې دی هغه عموما داسې دی چې چرته یو معیار دی، چرته بل دی، چرته بل دی. نو د ژوند معیار چې دی لکه څوک په ایر کنډیشن کې سبق وایي، څوک په پکي ته ناست دی، څوک په د ونې لاندې ناست دی. نو دغه خو موږ نشو بدلولی ځکه چې دا خو د فطرت تقسیم دی. خو دا خو بدلولی شو چې دا نصاب یو شي، ځکه چې یو کس د یو ځای نه ګریجویشن کړی، بل د بل ځای نه، بل د بل ځای نه، او د ده معیار او د هغه معیار کې ډېر فرق دی. دوی دواړه کمپیټیشن کې یو ځای دي. نو چې چا ښه سبق ویلی نو ظاهره چې هغه به په ښه اداره کې ویلی نو هغه ته به ډېرې موقعې میلاویږي. نو دا احساس کمتري به د ځوانانو څنګه ختمیږي؟ دغه خو جي یو ډېر غټ ایشو ده او ما په حساب باندې هغې کوم مین وجه ده هغه کرپشن ده. د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې چې کوم کرپشن ده دې وخت که تاسو وګورئ کوم چا سره پیسه وي یا وسایل وي نو هغه به پرایویټ ادارو کې سبق یې. نو پرایویټ کې کم از کم دا وي چې هغه یو کمپټیشن کې وي، یو چیټینګ پکې نه وي، څه داسې 2 نمبر کارونه نه وي. کوم چې مو والا دا بورډ والا اگزام شولو، بورډز والا کوم سرکاري ادارې دي هغو کې یو فیصد داسې ده چې هغو کې کرپشن د لاسه کوم دا یو ټرینډ جوړ شوی ده چې جي چیټینګ والا دومره حده پورې چې خلک کوم دي هغه د چیټینګ دپاره هالونه بک کیږي او قسم قسم کارونه کیږي. دغه شی جي 2 فولډ ده، مطلب دا چې دی والا کوم سولوشن ده، یو خو دا چې دا کرپشن دی ختم شي، دویم دا چې دا احساس خلکو ته یا یوت ته ورکون پکار دی چې جي که ته چیټینګ کوې نو هغې نه کوم نمبر تا ته میلاویږي دی هغې هیڅ فایده نشته، هغه تا ته د هیڅ هغه نه رسوي، فایده ورته نه رسوي. دا شی به مو معاشرې لیول باندې به دا کوو او دا شی به مو خپل کوم د یوت والا پیرنټس دي هغو ته به دا یو ایجوکیشن به دې بارې کې ورکوو چې جي تاسو نمبرې مین شی نه ده، تاسو کوالټي اف ایجوکیشن مین شی ده چې ایجوکیټډ بچی وي، کوم قسم ایجوکیشن ورته میلاو ده. نو دې کې جي دا که سټوډنټس خپله ودرېږي او د شي ته غلط ویل ځان کې طاقت پیدا کی نو بیا به زه یم چې جي دا معیار به یو شی شي. زه تاسو ته یو مثال وړاندې کوم. زما یو دوست دی نو هغه وی چې یو ماشوم یو هلک وی چې یاره ما فلاني ځای کې ټسټ ورکړی د نوکرۍ دپاره او ما ډېر ښه ټسټ کړی دی او زه یې وانغستم او په سفارش یې بل سړی واغست. هغه وایي چې ما ټول معلومات وکړه، هغه سړی مې معلوم کړو چې چا ټسټ اخیستی وه، ما پېژندو، هغه ته مې ویل چې دغسې یو کس دی او دا خبره کوي. وی هغه راته په واټساپ د هغه پرچه راولېږله چې په 100 کې 9 نمبر یې اخیستی دی، بس 9 نه 12، بس 100 کې 12 نمبر، یعنی په 100 کې د 12 نمبر یې اخیستی وي او ده وی چې زما حق جوړېدو مال یې رانه کړو. نو یو خبره خو دا ده چې ځینې ځوانان دغسې خپله فیملی، خپل مشران، خپل مور پلار، خپل خپلوان دوکه کوي، دوستان دوکه کوي چې ما ډېر څه کړي دي او ما ته خپل حق نه میلاویږي. حقیقت دا دی چې دا کومه خبره تاسو وکړه چې اصل سیز نمبر یې نه دي، اصل سیز ټیلنټ دی چې تا سره راشي، تا سره علم راشي، تا سره پوهه راشي نو کار به کیږي. خو اوس یو بله مسله هم ده لکه انټري ټیسټ چې دی، انټري ټیسټ باندې هم مونږ اعتبار نه کوو. مونږ وایو یاره انټري ټیسټ کې هم ګډوډ کیږي. نو د دې خبرې به څه کوو چې دا زمونږ اعتبار ختم شوی د هر څه نه. یاره جي دې کې یو خو به زه خلکو ته یم چې هغه هم یو حده پورې غلط دي.
هغه هر یو شي کې انګریزي کې ورته کنسپیرسي راوباسي چې جی دې کې سفارش شوی ده دا مور پلار د لاسم کی چې جی ماشومانو ته یې یاره جی هغې سفارش وشو نو ځکه ته پاتې شوې نه ته ځان تکړه که ځان وباسه ځان به څنګه وباسې مو خو دا هغه نه ده که نه جي چې 100% خو به ټول خلک په یو شان دي نه پکار ده چې ته همدې هغې کې معاشرې کې ته همدې انوایرمنټ کې ځان وبستل زده کې اوس انټري ټیسټ خو جي مو ته پته ده مو ول خپلو رشته دارانو هم کړي دي دیزي انټري ټیسټ ډېر مزدار سیسټم ده د KMC کې KCD کې د UAT کې دو خو جي ما خپله ور کړي دي زه پکې نه یم شوی نو ما ته پته ده چې یاره دو والا ډېر صفاف سیسټم ده او نور کوم نوي نوي رڅي نو اب دې کې به کله کله به مطلب ده چې اوبویسلی جي 100% خو ټیک نشي کیده هغې کې به څه نه څه هغه به رڅي خو که گورنمنٹ ټیک وي خلک معاشره ټیک وي دې نه پهله تاسو ما زمونږ ډسکشن پروګرام نه پهله کوم کیدو هغې کې تاسو همدا خبره وکړه چې خلک کوم دي خپله ټیک کیږي نه او یی چې بل غلط ده مو شودو والا به شودو کې اوبه اچوي او یی چې جي هغه پرایم منسټر غل ده نو ته څه کوې لګې نو مطلب دا جي چې موږ خپل ځان سیټ کو موږ خپل ځان کې دوره سیټم کو او دوره هنر پیدا کو چې یاره دوره طاقت پیدا کو چې بل سړي ته وي چې تا غلط کوې لګې آواز وچت کو نو بیا به جي هر څه سیټ شي بېشک بېشکه لایبه سپورټسمینان چې دي خصوصا چې کومه جینکۍ لوبې کوي نو ملګري ته یریږي نه چې یاره ته دومره لاسونه دې کلک دي او مطلب دا چې خپلې ملګري ته نه یریږي یریږي اصل کې زما کوم فرینډز ایون زما فیملی کوم دا نو ای ما ته ته مالا ټس مه راکوه وي ته څه نه سړو ټس ته دی نو دیم اور یریږم بیا صرف مطلب دا نه خو یا فرینډز نور فرینډز تو نه هغه بس لرې پورې لږ ستاسو کاته ختمه شي د دې یو خبره وه چې دا کرپشن او دي هر څه زموږ اصل کې دا دی چې کراټو زه خپل کې وایم سپورټس کې ورته وایم چې کله زه په خپل وبایلم نو زه یم چې ما خو ټیک کړی دا سر یې سره ملګری دی نو مونږ دا زموږ مین کوم پرابلم دی مونږ ځان ته غلط نه ویو مونږ هر څه کې بس اگر مونږ خامخا یو ګټي وبایلي نو کم وګټي نو دی حق وي نو مونږ وی دا غلط دی دی خو څه کړي دي مونږ ټیکو زه پرسنلي دا نه کوم زه خپل ځان دا نه چې زه کوم زه دا کار نه کوم چې دی بل حق وي نو زه خپل پیرنټس ویم نه بابا یا ماما یې کړی دی یې دا پوینټ اغوښتی دی لور کړی دی نو مونږ خپل ځان ټیک کړو بیا نور خلک سمو نو مونږ ځان نه سمو موږ دا بل غلط دی مونږ بالکل ټیک یو او دا د صلاحیت کمی چې چا په ځان یقین نه که نه نو بیا الزامونه لګوي الزام مطلب بانی ګوري چې یاره ناچ نه جانې آنګن ټیړه والا خبره وي زموږ دلته په پاکستان کې هر دویم کس غل دی هر دویم کس مونږ هر څه کې مطلب صرف دا نه چې اوس پرایم منسټر هغه ښکاري نو خلکو ته وي نو خلک وي چې هغه غل دی او دا نو زه تاسو خپل ځان ته وګورئ تاسو څه کوئ مطلب کور نه تاسو والی کور کې خلک څه کوي ورکوټې کارونه خپل رور خور سره کرپشن د ورکوټې کارونه بیا غټ کار جوړېږي بېشکه چې کله ته د مور نه څه پټې یا د پلار نه څه پټې نو بس بیا اخر کې د وطن نه پټې یقینا یو نظم دی ګرانو کتونکو د خاطر افریدي وایي بیداري هغه هم زموږ د دې موضوع په حق کې دی د قام زلمو سترګې مو پورته کوي خپل ځان وګورئ چرته کې ورسېدو وګورئ جهان وګورئ د قام زلمو سترګې مو پورته کوي خپل ځان وګورئ چرته کې ورسېدو وګورئ جهان وګورئ د قام زلمو زموږ همدغه د خطو ورځې دي دا مو د ژوند د ښه کېدو د خوشحالو ورځې دي د لمر په څېر یې خپل طاقت په ټول جهان خور کوي په خپل همت هر چرته نوم د خپل روخان خور کوي شاته نور مه ګورئ په وړاندې خپل قدم کیږدئ په ورانو لارو باندې مزئ قدم سم کیږدئ له مخې لرې کوئ اغزي ځان ته ګلونه کیږدئ شي چې اغیار درته حیران هلته کې پلونه کیږدئ موږ له چې مخې لا راغلي وارخطا تللی دي زلمو زمونږ ځنې ډېر زلمي په شا تللی دي ستاسو هم واورئ چې پیغور ته نظر ټیټ نشي د پاکستان زلمو میدان کې مو سر ټیټ نشي
د مشرانو تل زلمو نصیحتونه نه وي، دا مو د وخت د ترقۍ تل دا وختونه نه وي. ملا مو د قام خدمت ته وتړئ چې سیال شئ پکې، دا تنګې لنډې کړئ اوارې چې خوشحال شئ پکې، چې نن یې ونه کړئ زلمو بیا به یې کله وکړئ. د خپل وطن خدمت ته پورته شئ، په خپله وکړئ. یو بل ته مه ګورئ، له ځان هر یو مالیار جوړ کړئ، د پاکستان د هر یو ګوټ ځنې ګلزار جوړ کړئ. دا د خاطر افریدي نظم و د زلمو دپاره د وطن په مینه. ښه جي سلمان خان اوس راځو لږ نور د موضوع ته ورننوځو. زمونږ د زلمي کل نه عموما خلک ګیلې ډېرې کوي چې یاره دوی اکثر مور پلار ویره زما بچی چې دی زما په کار نه راځي او په خپل کار کې اخته او ځان له چې تکړی هغه د رحمان بابا یو شعر دی چې او دا سله کوزه اخیستی نه شي چې په لو او په لور ورشي پهلوان دی. نو مور پلار ته اکثر مشران ته ګیلې کوي زموږ خدمت نه کوي. نو په زلمو باندې پخوا خو به ځوانان وزګار ناستو، زمینداري کار به وکړو بیا به کور کې وزګار ناستو. اوس خو دوی اول لاړ شي سکول یا کالج یا یونیورسټۍ ته، بیا راشي هوم ورک کوي، د هغې نه پس سپورټس پلرسه کوي. نو د هغې سره د بل چا دپاره وخت نه وي. نو دا به څنګه کېږي؟ د دې خلکو دا ګیلې به څنګه ختمو؟ دغه جی یہی چې هغه تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. دا دیکھي یو حده پورې مور پلار لږ زیات ایکسپیکټیشن مو پښتنو کې لږ زیات دا شی ده چې هغه خپل بچو نه زیات ایکسپیکټیشن لري چې یاره موږ ته داسې وکړي هغه شاندې وکړي. پکار ده جی مو والا خپل کلچر ده، مور پلار عزت کون، مور پلار کارونه کون، مور پلار سره سپورټ کون، دا مو کلچر ده. دا ما خپل دا خیال ده جی چې دا شی چې کوم کم شوی ده دی والا مین ریزن دا ده چې تاسو د حجره کلچر کوم دا ختمه شوې ده. حجرې کې به پهله دا و چې خلک به کېنستو، ورسره به زلمي ناست وو، هغو به خلکو خبرې اورېدې مشرانو، او ایو ځوان کوم دا هغې به خپل مشرانو یا نور خلکو به هغه کولو، قدر خدمت به یې کولو، نورو به هم کتلو، هغه به مغه شاندې کې هغو. نو داسې به یو سیسټم روان و. نو دا شی پکار ده چې دا کیږي. خو او نن سبا وخت چینج شوی ده، ځوانان کوم دي هغو ته ډېر اکټیویټیز میلاو دي، کوم پازیټیو اکټیویټیز دي هغه خو کول پکار دي، او مشرانو ته پکار ده چې هغوی دا شی ریلایز کړي چې دا ځان دپاره هم کوي او موږ دپاره هم کوي، خپل قوم دپاره کوي. که دا سبق یی که سپورټس کې کوي که هر څه. خو مو کوم ځوانان دي جی نن سبا ډېر زیات ډیټریکټ شوي دي. لکه نن سبا دا نوي شیونه راوتي دي، ټیک ټاک او سنیپ چیټ او وغیره وغیره، هغې کې ډېر وخت ضایع کوي. هغه بیا یو هغې وجه دا ده چې حجره کلچر هغو نه ایره شوه. حجرې کلچر کې به خلک راتلو، سوشلایزیشن به کېدو، طور طریقه به د زده کوله. اوس هغه شی مونه ایر شو، خو پوره یو جی ایجوکیشنل انسټیټیوټ و که نه جی حجره کوم و، هغه به خلکو به زده کړی کولو. هغه خلکو نه هغه زده کړی ایر شو. ځوانان کوم دي اوس انګریزانو نه او د انډینز نه زده کړی کوي، او هغې د لاسه ټول کلچر درم برم شو. نو دا شی خو مطلب د مغه شی ده چې خپل کلچر مو مینټین کو، او مور پلار ته پکار ده چې هغه لږ غوندې کې انډرسټینډینګ کي ځان چې یاره ټیک شو، هغه وخت پاتې نه شو، دو به لږ ډېر بیزي هم وي، خو دا چې پازیټیو شی کي، که پازیټیو شي کې بیزي وي نو نو پرابلم. او دا حجره کلچر تاسو دا د مور پلار خپله غلطي ده چې هغو خپله دوره بیزي شولو، پیسې ته ترجیح ورکول شروع شو. نو حجره کلچر که بیا ریوایو کی نو بیا به انشاءالله هغه شی ما ته خو دا لګېږي چې شی به په خپل لینډ بیا روان شي. یقینا ګرانو کتونکو وخت شوی دی د لنډې شان دمې، نو بیرته راځو، خبرې جاري ساتو. حاجي لای باجي دا چې جینکو باندې دومره ډېر کارونه دي که نه چې سبق هم وایي او سپورټس هم کوي او د هغې نه علاوه بیا کور ته راشي پخول هم کوي. نو ستا څه پوزیشن دی پخولو په معامله کې؟ اکثر جینکۍ واده شي پخول وله نه ورځي او بیا یې خواښې فریادونه کوي چې پخول وله نه ورځي.
نه زه د کور کار نه کوم، زه بهر کار کوم. ښه جي. زما به خپل یو ورور دی، نو هغه 3 خوریانې، نو هغه بس هم خور په شانتې لوی شوی دی. صحیح. نو ما ته زما مور خلکو ته وي چې دا زوی مې دی او دا مې لور ده. نو زه ټول بهر کار کوم، هغه کور کار نه کوي، خو زما کار والدینۍ یا ماما د کور کار کوي، زه د بهر کار کوم. او پخول هېڅ شی نه درځي مطلب؟ ماله انډا فرای کولی نه راځي. ښه جي. او بل جینکۍ چې دي ملګرې چې کله دوستانې چې فرینډ په کالج کې په سکول کې مطلب په ماحول کې چار چاپېر چې څومره جینکۍ دي نو هغوی باسې داسې لږه غوندې سنډه درنه کوي چې یاره دا لایبه چې ده دا سپورټس کوي او مونږ مطلب چې کمزور یو دا تکړه ده او دا د هلکانو په شان تکړه ده داسې جی ډېر کېږي. زما لاس هم دروند دی او زه لږ وهل هم ډېر کوم، زما لاس ډېر چلي راچلي. نو یې ما ته نږدې نه رسي، لایبه هر څه کوه خو لاس مه اوچته. زه یو سړک وم هغه لاندې بیا پرته وي. زه اوس ریسنټلي تللی وم یو سکول ته، وزټ مې کړی پېښور ماډل سکول. هلته ما ټریننګ ورکول. نو د کم کلاس ته تللی ما 9 کلاس اور یې ما ته وي باجي میم نو ما ته جیو فیل کېدو خامخا که نه چې په خپل 9 کلاس کې هم 9 کلاس کې دي نو موږ ته څه پرابلم وي تاسو ته موږ ویرې شي نو خلکو ته خم فیل کېږي چې ته دونه مقامه د هغې دونه کم ایج کې چې ته یو بل کس هیلپ کولی شي چې لږه تکړه ده مطلب د نورو نه تکړه ده دا لویه خبره ده. ښه جي سلمان صاحب حکومت څه مدد کوي د یوت مطلب چې کوم منصوبې وخت په وخت راځي او اعلانونه کیږي یا مطلب په ټیکنالوژي په میدان کې یا د ساينس یا د سپورټس یا په نورو میدانونو کې عموما دا لونز چې کوم ملاویږي نو دغه منصوبې چې کومې دي دا کافي دي که نور څه منصوبې پکار دي او یوت هغه صحیح یوټیلایز کوي که نه کوي؟ ما په خیال کې جی حکومت خو صفا نیت سره لګیا ده چې څوره کوی شي. هغو 2 منصوبې لانچ کړي دي. کامیاب جوان کوم لونز په باره کې دي، یو هنرمند جوان ده چې کوم کې د یوت ته ټریننګ ورکونو دپاره هغې کې تقریبا 5 لاک یوت ته به ټریننګ ورکوي، ټیکنیکل ټریننګ به ورته ورکوي، پلمبران، الیکټریشن، همداسې میکینک وغیره وغیره. هغې نه علاوه 50,000 60,000 به داسې هم ټریننګ ورکوي چې هغو ته ایډوانسډ ایجوکیشن کې ټریننګ وي لکه چې روبوټکس کې په ایروناټیکل کې نو دې سبجیکټس کې به هم ټریننګ ورکوي ورته. نو حکومت فل خپل کوشش کوي لګیا ده. دویم ته په هغې باندې کوم کامیاب جوان ده هغې کې لونز ورکوي، تقریبا 100 ارب لونز والا هغو هغه کړی ده اعلان کړی ده او چې کوم کې فرسٹ فیز ما خیال کې شروع شوی هم ده. لونز کوم دی جی هغې سره کم از کم دا وي چې کوم یوت خپل هغو کې هنر شته ده او هغې یو هغه کوی شي نو هغو ته یو کیټلیسټ میلاو شي، یو ایډډ شی میلاو شي یاره جي سپورټ وشولو او هغو خپل هغه کوی شي. نو ما په حساب باندې حکومت خو ډېر ښه روان ده خو نورم کوی شي، دې کې پوټینشل شته ده چې نور ځایونو کې هم کار کوی شي. ما خپل دا خیال ده که هغې پرایویټ سیکټرز ته داسې هغه ویل کړي چې جي تاسو یوت ټرین کوئ او تاسو باندې به 2% ټیکس معاف کړو نو هغه به یو نوی هغه شي. مطلب د یوت خو دومره زیات ده جي چې زمونږ ما خیال کې 40-50% خو صرف 60% پورې یوت ده. نو هغې حساب باندې حکومت خو ما په حساب باندې ډېر رستو کوم حکومتونه دي هغو نه ډېر ښه روان ده او هغې کې ځای شته کوی شي. نور ګرانو کتونکو زمونږ یوه لړۍ او هغه لړۍ تاسو ته به یاد دی چې ویډیو دی مونږ ته یو شاعر خپله ویډیو راولیږي په واټس اپ او هغه مونږ تاسو ته وړاندې کوو. نو نن زمونږ سره ویډیو ده د زلمي شاعر د بنو نه مونږ ته راغلی ده ښاغلی باتور وزیر. راځئ چې دغه ویډیو وګورو بیرته راځو. د حالاتو نه راوتې په چل ولیم زه د مینې مقتدي امام اول یم او ستا مغل خویونه بدلومه ستا مغل خویونه بدلومه زه افغان یم د خوشحال نیم البدل یم او دا کوڅه خالي کومه له اغیاره دا کوڅه خالي کومه له اغیاره داسې پوخ ستا په دورشل باندې متل یم او زما خیال به په هر ځای کې در سره وي
زما خیال به په هر ځای کې در سره وي دایره یم ستا صاحب باندې بدل یم ستا بتور یم ګنهګار یم خو دا کار یم ستا بتور یم ګنهګار یم خو دا کار یم لږ مې زده کړه د منطق نه ډک غزل یم دا و ښاغلی باتور وزیر چې تاسو یې شعر واورېدو د بنو د سیمې نه په ښکلې لهجه کې ښایسته شاعري لای باجي دا سپورټس دپاره چې کوم سهولتونه موجود دي د لوبو دپاره مختلفو لوبو دپاره د زلمو دپاره نو دا پوره دي او ځوانان ترې پوره فایده اوچتوي زه خو ګرځم اکثر ګورم چې په دې مازدیګر کې ځوانان ټول په دې کوڅو کې ګرځي په میدانونو کې او په ګراونډونو کې او په جمنیزیم کې خلک دي که نه دا تاسو ټیک خبره کوس خلک سټریټس کې اسیا وارد ګرځي کی خو او یا سپورټس ته په راځي موبایل پر نښتي او جی نت کې او ایگزیکټلی نو دلته شته سپورټس کې ډېر کسان راغلي دي کې پکې نه ډېر زیات کسان دي او ډېر تکړه کسان دي چې انټرنیشنل لیول باندې د ګولډ اغشته دي نو کم تاسو چې موږ ته ګورنمنت طرف نه ډېر سپورټ ملو شي ډېر زیات خو بیا هم لږ نور پکار دی ډېر زیات نه لږ نور موږ ته پکار دی او سپورټ شته دا نه چې سپورټ نشي سپورټ ګورنمنت طرف نه پوره دی خو بس لږ نور سپورټ پکار دی موږ چې دا کوم سهولتونه موجود دي نو هغې نه صحیح فایده اوچتو که نه څوک اوچتي څوک نه اوچتي کس پورې ډیپینډ کی خو موږ هم اکه شان نه اوچتو یې موږ ته راکړي دي او موږ نور هغه کوچې نور هم دي راکړي خو موږ شته نه اوچتو فایده ښه جی سلمان صاحب د وطن په ترقۍ کې زموږ ځوانان تاسو مطمئن یې چې کوم کردار ادا کوي یا د وطن کې چې کوم مسایل دي نو په دې کې د ځوانانو څه غلطیان شته که یوازې د مشرانو غلطیانې دي ځوانانو خو جي خامخا شته دې کې هیڅ شک نشته خو په هغې کې به هم د مشرانو د منټورشپ کمی مشرانو به د هغې پوره او جی مشري نه کړي او منټورشپ کمی ده خو بیا بیا مو خپل ځان نه بلیم بل چاته چې هغه شی به راشي منټورشپ کې کمی شته خو یو تاسو ته زه مثال در کوم یو پرون یو ویب سایټ باندې نیشنل ریسرچ یوث ریسرچ شوی و په 2018 کې غالبا هغې کې دا ویل شوي و چې 39% یوث کوم دا هغه انامپلویډ ده اینڈ دے آر ناٹ ډوینګ انیثینګ فار دیٹ مطلب دا چې هغه جاب هم نه ګوري چې یاره یا بزنس نو مطلب دا چې هغې کې ویل نشته زمونږ کوم یوث ته هغې کې کوم 4% انامپلویډ دي جاب پسې منډه وهي لګیا دي نو بیا آخر کې مو دا یې چې جي سفارش یا بیا داسې نو مو ځوانانو کې هغه شی ویل نشته چې کوم یو هنرمند قوم کې وي یا پکار ده کوم ډیولپډ قوم کې یا ډیولپینګ قوم کې پکار ده مو ځوانان کوم دي هغو ته یو منټرشپ پکار ده چې هغو ته میلاو شي او هغو کې احساس واچول شي چې یاره جي تاسو د قوم بنیاد یې خاص خلک یې که تاسو نن دا شی اوچت نه کړو که تاسو نن دا ژوند ضایع کړو نو سبا له به د تا ماشومان تاسو نه بدتر حالت کې وي دا کوم حالت کې تاسو نن سبا پرته په لیډرانو ته تاسو زیړې کوئ نو هغې نه به بدتر حالت کې به تا بچي وي او څرنګې مو یایو چې خپل مشرانو نه یایو چې یاره مو مشرانو نه څه غلطیانې شوي دي د هغې د لاسه مو نن په دې قرضو کې یو یا وغیره وغیره څه مسایل دي نو هغه بچي کوم دي هغه به ډېر بد رد به وي خپل مشرانو ته کوم مو ولې مو نه پس جنریشن رسي لایبا یوث ته خاص کر جینکو ته څه پیغام ورکول غواړې اخر کې چې یاره څه کول پکار دي جینکو له زموږ فرسټ اف اول کوم جینکې دي په دې باندې ډېر چې خلک وسوي زموږ دا ټول کې غټ خبره چې جینکې وي چې خلک وسوي پیرنټس به نه پس چې نه بهرونه ځي دا ونه کې خلک وسوي نو جینکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې سم کول غواړئ ښه کار نو اوکې اکه کسانه بیا راځي او تاسو سره بیا تعلقات زیاتي نو سم